रहीमना Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाह ताला के फजल से तकरीबन 7 साल के बाद मुझे जमात अहमदिया जापान से बराह
دا خطبه حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس اید الله تعالی بنصر العزیز د کال 2014 د نومبر د میاشتې په 8مه نیټه د احمدیه سنټر ناګویا جاپان نشرات فرمایلی وه. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د احبابو په خدمت کې وړاندې کوو. ما ته تقریبا 7 کاله پس دلته جاپان ته د راتلو او د دیزی جومات ته د مخاطب کېدو توفیق ترلاسه شوی دی. د خدای پاک په فضل د دنیا نورو جوماتونو په شان د جاپان جومات احمدیه هم د ترقۍ په لار روان او په دې لور قدم ایښودونکو جوماتونو کې شامل دی. هغه جوماتونو کې شامل دی چې په اخلاص او وفا او د مال په قربانۍ کې مخ په وړاندې روان دي. خو د جومات خلکو ته دا تل یاد ساتل پکار دي چې هیچېرې هم دا خیال د هغوی زړونو ته در نه شي چې موږ د ترقۍ په لور روان یو. زموږ شمېر هم څه زیات شوی دی، د مال قربانۍ هم زموږ زیاتې شوې دي. موږ یو نوی ځای په بیه اخیستی دی چې تر ډېرو کلونو پورې به دلته زموږ ضرورتونو لپاره کافي وي. موږ یو نوی ځای دې لپاره په بیه واخیستو چې د عبادتونو نه علاوه زموږ نور تقریبات به هم هلته کېږي. دا نوی مرکز چې تاسو اخیستی دی د دې تفصیلات به زه مخکې بیان کړم، خو دلته دا ویل غواړم چې دا نوی لوی ځای چې ستاسو منځونو لپاره اوس کافي دی او کم چې د جومات موجوده شمېر دی نو د هغې په لحاظ یوې مودې پورې به د جلسو لپاره هم کافي وي. دفترونو لپاره به هم تاسو دې کې ځای بیا مومئ. ګیسټ هاوس دی، مشن هاوس هم پکې شته، نور سهولتونه هم پکې دي. او د جاپان جومات دا ځای په بیه اخیستو لپاره د مال ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي او د مال د قربانۍ حق یې پوره کړی دی. خو دا تل یاد لرئ چې حقیقي حق هله پوره کېږي چې کله مونږه په هغو خبرو پوه شو او په هغوی عمل وکړو چې کومې مونږ ته حضرت مسیح موعود علیه السلام کړی دی. د هغوی بیعت کې داخلېدو نه پس مونږ ته په هغو خبرو باندې د پوهېدو او په هغوی باندې د عمل کوشش کول پکار دی چې یو حقیقي مسلمان لپاره ضروری دی. د وقتي جذباتو لاندې شوې ځینې قربانۍ او ځینې عملونه بېشکه چې ځینې وخت د نیکۍ طرف ته د رغبت پیدا کولو وجه جوړېږي. د خدای پاک لپاره چې شوي وي نو بیا په انسان د هغه فضلونه هم ترلاسه کولی او راټولولی شي. خو مونږه چې ځان د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت کې شاملېدونکي ګڼو نو زمونږ مقصدونه په رښتیا ومنه حاصلېدی شي کله چې مونږ سره د مستقل مزاجۍ دا کوشش وکړو چې زموږ هر عمل د خدای پاک د رضا حاصل لپاره شي. او کله چې موږ د جماعت احمدیه د قیام مقصد خپل د نظر وړاندې وساتو. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایي چې د منعم علیهم خلکو چې کم کمالات دي د وی چې کومه ډله ده د وی کم کمالات دي او صراط الذین انعمت چې فرمایلی دي
نو د دې ترلاسه کول د هر انسان اصل مقصد دی او زمونږ جماعت له خو په خاص طور دې طرف ته پام کول پکار دی ځکه چې د دې سلسلې په قائمولو خدای پاک همدا غوښتي دي چې هغه شان دی او داسې هغه شان جماعت تیار کی لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم تیار کړی وو او دا دې لپاره چې په دې آخري زمانه کې دی دا جماعت د قرآن شریف او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په صداقت او په عظمت شهادت ورکړي نو دا یو ډېر لوی ذمہواری ده چې حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ لپاره کړی ده چې موږ دې هغه مقصدونو ترلاسه کولو کوشش وکړو چې کوم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم جماعت ترلاسه کړی وو یا د ترلاسه کولو کوشش کړی وو هغوی د ژوند د مال او د وخت قربانۍ مسلسل ورکړی وي د خدای پاک حقونه هغوی سره د ویرې پوره کول د خدای پاک ویره لرله او ورته خپل دعاګانې وړاندې کولې په یوې قربانۍ به هم هغوی فخر نه کولو بلکې دا دعا به کوله چې خدای دې دا قبول کړي د خپلو عبادتونو معیار چې اوچت کو نو داسې چې خپل شپې به هم په عبادتونو ژوندی کړلې او د ورځې هم د دنیا کارونو او کاروبارونو نه باوجود د خدای پاک یاد چره هیر نه کو نو دا هغه مقصد دی چې پکار ده چې زمونږ هر تند ترلاسه کی عمده هغه مقصد دی چې د کم په باره کې قرآن کې خدای پاک دا فرمایلی دی چې که تاسو دا ترلاسه کو نو د خپل د پیدایش مقصد هم ترلاسه کړی وي ځکه چې د انسان د پیدایش مقصد د خدای پاک عبادت کول دی موږ چې کله جماعتونه جوړو یا اجتماعي عبادت لپاره یو ځای په بیا اخلو نو پکار ده چې همدا مقصد د زمونږ د نظر وړاندې وي چې موږ به سره د مستقل مزاجه ځانونه د خپل د پیدایش د مقصد بلندۍ ته رسو دنیا کې چې کوم مقصدونه دي دا وی خو ځینې حدونه دي یو خاصه بلندی ده چې هغه نه پس انسان خوشاله شي چې دا مې ترلاسه کړله یا په دې دنیا کې د هغې نتایج مې ترلاسه کړل خو د خدای پاک بندګي د خدای پاک د بندګۍ او د عبادت مقصد خدا څه دی چې د خدای پاک ته د جوختېدو نوې نوې دروازې پې پرانیستلی کېږي او بیا پس له مرګه بل جهان کې هم د دې جهان د عملونو جزا شته چې پکې ترقي د خدای پاک د لامحدود رحم او د فضل د لاندې ممکنه ده او دا ترقي مدام کېږي هم او انسان د داسې انعامونو وارث شي چې د هغه سوچ هم ورته نه رسي صحابه رضوان الله علیهم عمده خبره ځان ته وړاندې ایښې وه او د ترقۍ منزلونو نه پورې ووتل او د رضی الله عنه اعزاز یې ترلاسه کو نو حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې زه همدا لیدل غواړم چې زما جماعت دې همهغه شان د ترقۍ منزلونو نه پورې وځي چې د خپل د پیدایش مقصد ترلاسه کړي او بیا د هغې په مدارجو کې د نور هم ترقي وکړي او د هغوی درجې د نورې اوچتې شي
او مدام دی ورته د خدای پاک انعامونه حاصلېږي. जो अल्लाह ताला के आखिरी नबी सबसे प्यारे रसूल هغوی فرمایي چې زما جومات کې د داسې خلک وي چې د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عظمت شاهدان وي. इस्लाम की इससे मुराद ये है قرآن شریف چې د خدای پاک آخري او مکمل کتاب دی खिलाफ نو دغه عظمت به ولیم زموږ په شهادت ثابتېږي. वसल्लम के उसवे पर चलकर رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د خدای پاک آخري نبی कह सके د ټولو نه خوښ رسول او خاتم الانبیاء دی कि जिंदगियों में د هغوی عظمت ये इनकलाब कुरान زموږ د یو عمل هم اجت لري نه بیخي نه. دې خبرې نه د حضرت مسیح موعود علیه السلام مطلب دا دی چې د قرآن په تعلیم عمل کولو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اسوې باندې روانېدو په وجه زموږ په عملونو کې د یو لوی بدلون یو انقلاب څرګند شي او داسې د څرګند شي چې دنیا دې دا ووایي چې د دوی په ژوند کې چې دا هغه خلک دي چې چا په ژوند کې دا انقلاب د قرآن په ښایسته تعلیم باندې عمل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سنت باندې د روانېدو په وجه راغلی دی. دا هغه خلک دي چې د خدای پاک حق پوره کوي. उसमें इस बात का इजहार किया गया है कि हमारे एक जापानी गैर मुस्लिम هغه حق چې د عبادت اعلی معیار حاصلولو په ذریعه پوره کیږي जो नई जगह खरीदी गई है نو دوی هغه حق پوره کوي او حقوق العباد پوره کوي چې د هر قسمه خلق یو اعلی مثال په قائمولو پوره کیږي نو دا حق دوی پوره کوي. نو لکه څنګه چې دا رپورټ مال راکړل شوی دی نو دې کې هم د دې خبر اظهار دی چې زمونږ یو غیر مسلم ملګری چې وکیل دی कोशिशों जो जलजलों और सुनामी के दौरान में किए गए نو دا کوم ځای چې تاسو نوی ځای چې تاسو په بیه خسته دی نوم چې ورله بیت الاحد اخدل شوی دی دا لا د تکمیل په مرحلو کې دی. نو په مختلفو موقعو چې کوم خنډانو درېده د هغوی په لرې کولو کې زموږ د ملګري بېلوسه مدد کړی دی او دا ځکه چې د جومات له طرفه چې په مختلفو موقعو د حقوق العباد پوره کولو لپاره چې کوم کوششونه د زلزلو د سونامي په وخت کې شوي وو هغو کارونو د دوی په نظر کې ډېر اهمیت وو. هغوی ویل چې د جومات په جاپان ډېر احسانونه دي نو ځکه به زه دا کار بې پیسو کوم. بهرحال جومات خو که څه کار کړی دی نو د احسان په غرض نه دی کړی بلکې خپل فرض یې پوره کړی دی او دا په کار هم دی چېرته چې هم څوک هم چې دوی ته په تکلیف کې ګیر ښکاره شي خو هغوی هم بهرحال د خپلو اعلی اخلاقو څرګندونه وکړله او د جومات چې کوم دا لږ ډېر خدمت و د هغې ستایلو په وجه هغوی جومات ته جوخت شول. د حقوق العباد د پوره کولو دا کار خو به مونږ کوو که څوک مونږ ته جوختېږي او که نه او که څوک زموږ په کارېږي او که نه او د حقوق العباد دا کار دی چې کله مونږ به دا وایو او ویل په کار هم ده چې دا د قرآن تعلیم دی او زموږ د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اسوه ده او مونږ ته دا حکم شوی دی چې د مخلوق خدمت کوئ نو د دې په تعارف کې به نوره فراخي راشي او د دې جاپاني وکیل په شان نور خلک به هم وړاندې راشي او د جومات له طرفه وړاندې شوي خدمتونه به ستایي. د اسلام حقیقي تعلیم به ورته روښانه شي د اسلام پیژندنه به زیاتېږي.
د اسلامي تعلیم عظمت به په هغوی قایم شي او داسې د تبلیغ نورې لارې به پرانیستلی شي. دا جومات بیت الاحد لکه څنګه چې ما وویل چې انشاءالله معمولی قانوني تقاضې پاتې دي، هغې نه پس به دې له باقاعده د یو جومات شکل ورکړی شي. نو د دې په ذریعه به د جومات احمدیه پیژندنه به هم زیاتېږي او د قرآن د تعلیم د تعارف موقع به هم ترلاسه شي. او لکه څنګه چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام دا خواهش هم و، هغوی دا فرمایلی وو چې د خلکو کې اسلام طرف ته رجحان پیدا کیږي لګیا دی، ځکه چې دوی نیک فطرت لري. دا خلک د نیک فطرت ښکاري، نو ځکه د اسلام طرف ته د دوی رجحان هم پیدا کیږي لګیا دی. نو ځکه دوی ته د اسلام تعارف د وړاندې کولو کوشش هم کول پکار دی. او وی فرمایلیو چې د لپاره په جاپاني ژبه کې د اسلام په تعارف مبني یو کتاب هم پکار دی چې ولیکلی شي. نو بهرحال په هغه کتاب هم کار روان دی. د ټولو خبرو لپاره تاسو خلک چې دلته اوسېږئ، چې اکثریت پکې د پاکستان نه راغلي دي او دوی خله وخت احمدیان دي، نو تاسو به په خپل عمل نظر کوئ، ځکه چې اوس په مخکې نه زیات دا خلک ستاسو طرف ته ګوري. تاسو به چې تبلیغ کوئ د اسلام پیغام دوی ته رسوئ، نو دوی به ستاسو عملي حالتونو ته هم ګوري چې هغه څه دي او څنګه دي. دا خلک به دا نه ګوري چې تاسو دا جومات جوړولو لپاره څومره قربانۍ ورکړې وي. خلک به دا ګوري چې ستاسو عملي حالت څنګه دی. خدای پاک سره ستاسو څنګه یو ژوندی تعلق دی. تاسو سره یو ځای کېدو نه پس هغوی کې څه بدلون راتلی شي. په دنیاوي لحاظ خدا خلق تاسو نه ډېر وړاندې دي. ظاهري اخلاق هم د دوی اعلی دي. یو نوی شی که مونږ دوی له ورکولی شو، نو به دا وي چې مونږ دوی ته دا وښایو چې خدای پاک سره تعلق څنګه جوړېږي. مونږ دوی ته هم دا خیلی شو چې ژوندی مذهب اوس صرف اسلام دی. دا ورته مونږ خیلی شو چې د عبادت حق څنګه پوره کېدی شي. دا ورته مونږ خیلی شو چې څنګه خدای پاک دعاګانې اوري. دا ورته مونږ خیلی شو چې خدای پاک خپلو بندګانو سره څنګه کلام کوي. خو دا هر څه کولو لپاره به مخکې مونږ خپل چارج اخلو. خدای پاک سره به خپل تعلق مضبوطو، د خپلو منځونو حفاظت به کوو، د خپلو عبادتونو حق به پوره کوو، خپلو کې یو بل سره به په مینه او په محبت اوسېږو، د خپل اخلاق هغه اعلی معیار به ترلاسه کوو چې د جاپاني قوم د اخلاقو نه ښه وي. او لکه څنګه چې ما وویل چې ظاهري اخلاق خو دوی ډېر لري، انساني همدردي هم پکې شته. د احسان بدل په احسان ورکولو چې کوم اسلامي تعلیم دی، په هغې هم دوی عمل کوي. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې په دې خلکو کې چې کومه توجه دې طرف ته پیدا شوې ده، دا د څه قسمه سعادتمندۍ په وجه ده. نو ځکه دا ډېره ضروري ده چې دوی د اسلام اصلي او حقیقي تعلیم نه خبر کړی شي. نو
دا کم سعادت چې دا خلک لري کوشش کول پکار دی چې دینه د پوره فایده واخیستل شي. کم اخلاق چې دوی لري هغه نه پوره فایده اخیستل پکار ده او دې لپاره به پکار دا وي چې موږ د اسلام حسن دوی ته ښکاره کړو. بنده سره چې د خدای پاک کم تعلق وي د هغې عملی نمونه د دوی ته ښکاره کړو. دې لپاره به دلته اوسېدونکي هر احمدي له دا پکار وي چې د قرآن تعلیم او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اسوه د هر وخت خپل وړاندې ساتي. په دې خبرې د پوهېدو کوشش وکړي. دې لپاره چې زموږ کومه رهنمایي حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلې ده په هغې غور کوئ. هغې نه ځینې خبرې به زه تاسو ته وړاندې کړم. وړومبۍ خبره خو دا یاد لرئ او پکار ده چې زموږ د نظر وړاندې وي او دا چې خدای به د لوزونو باره کې تپوس کوي. کوم لوزونه چې تاسو کړي دي خدای پاک به د هغې باره کې تاسو نه پوښتنه کوي. او په دې زمانه کې چې کوم د بیت لوز موږ حضرت مسیح موعود علیه السلام سره کړی دی نو دومره کافي نه دی چې موږ بیت وکړو احمدیان شو. او کم خلک چې مخکې نه احمدیان دي هغوی دې د خلیفه په لاس دا لوز نه وي کي او بس عمده د کافي وګڼي. د بیت لوز یوه غوښتنه کوي چې کومه حضرت مسیح موعود علیه السلام د بیت لسو شرطونو کې موږ ته وړاندې کړې ده. که د دې شرطونو خلاصه بیان کړو نو هغه دا ده چې په هر حال کې به دین په دنیا مقدم ساتئ او تل به دا کوشش کوو چې دین په دنیا مقدم کو. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایي تاسو ګورئ چې زه بیت کې تاسو نه دا لوز اخلم چې دین به په دنیا مقدم لرئ. دا دې لپاره چې زه وګورم چې بیت کوونکي په دې څومره عمل کوي. هغوی فرمایي چې که یو دنیاوي کار وي نو هغې لپاره تاسو ډېر محنت کوئ او بیا چېرته پکې تاسو کامیابي بیا مومئ خو دین لپاره د محنت کولو درد تاسو کې نشته. هغه کوشش نه کوئ چې هر وخت خدای درته مخې ته وي او ځانونه د خدای پاک د احکاماتو مطابق د جوړولو او په هغو احکاماتو باندې عمل کوشش وکړئ. هغوی فرمایي زه مدام دا فکر لرم چې جومات کې د یوه پاکه تبدیلي پیدا شي. په جومات کې د پاکې تبدیلۍ چې کومه نقشه زما په زړه کې ده هغه لا پیدا شوې نه ده او دا چې زه ګورم نو هغه حال مې دی چې لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یعنی د هغوی د مؤمنېدو په فکر کې به ته چېرته خپل ژوند وبایلې. فرمایي چې زه دا نه غواړم چې د بیت په وخت لکه د توتي بس یو څو لفظونه یاد کړئ، دا هیڅ فایده نه کوي. د نفس د تزکیې علم ترلاسه کړئ ځکه چې ضرورت هم د دې دی. خپل نفس به څنګه پاکوئ په دې د پوهېدو کوشش وکړئ. بیت کې شاملېدو نه پس د اصل غرض په بیان کې هغوی فرمایي تاسو په ځان کې یوه پاکه تبدیلي پیدا کړئ او بیخي نوي انسانان شئ. پکار ده چې په تاسو کې د هر تن په دې راز پوه شي او داسې
تبدیلی دې په ځان کې پیدا کی چې بیا ویل شي چې زوس بیخي بدل انسان یم، یعنی څه چې مخکې وم هغه اوس نه یم پاتې. نو دا هغه درد چې د محسوسولو کوشش موږ له پکار دی. دا الفاظ حضرت مسیح موعود علیه السلام هغو خلکو ته ویلي وو چې د هغوی صحبت نه فیضیابه وو. که د هغوی معیار د حضرت مسیح موعود علیه السلام د خواهش مطابق نه وو، د هغوی د خوښې مطابق نه وو او کمی یې لرلې، نو زموږ زمانې کې خو به دا کمی نورې زیاتې شوې وي. او د دې لرې کولو لپاره کوشش به هم موږ اوس زیات کوو او عمله به موږ هغه خلک یو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام درد کې به څه کمی راولي. حضرت مسیح موعود علیه السلام چې دا فرمایلی دی چې تاسو دا حل په لیدو چېرته فکر نه مړ نشم چې مؤمنان کېږئ ولې نه، یا دا خلک مؤمنان کېږي ولې نه، نو د هغیارو لپاره خو د دې مطلب بېشک همدا دی چې هغوی ایمان ولې نه راوړي. خو دلته د هغوی فکر خپلو لپاره دی او فکر دا دی چې هغوی هغه مقام ولې نه حاصلوي چې کوم یو مؤمن لپاره ضروري دی. داسې منونکو لپاره قرآن شریف دا فرمایي چې تاسو دا خو وایي چې موږ مسلمانان شو، فرمانبرداري اختیار کړله، د جماعت په نظام کې شامل شو، دا مو منل چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم خاتم النبیین دی او د کم مسیح موعود او د مهدی موعود د راتګ پیشنګویي رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایلی وه، هغه راغلو او مونږه د هغه بیعت وکړو او هغه سره شو، خو ایمان لا تر اوسه په کامل طور تاسو کې نه دی پیدا شوی. ایمان لپاره ډېر شرطونه دي چې پوره کول ضروري وي. مثلا دا چې مؤمن د ټولو نه زیاته مینه خدای پاک سره کوي او د خدای پاک سره د مینې کولو مطلب دا دی چې د هغه مخې ته هیڅ دنیاوي څیز، یعنی د خدای پاک مخې ته هیڅ دنیاوي څیز یا تعلق له اهمیت نه ورکول، د خدای پاک په احکاماتو عمل کول. په قرآن شریف کې په ډېرو ځایونو کې خدای پاک ایمان سره د صالح عمل شرط ایښی دی، یعنی عمل دې نیک هم وي او د موقع سره د سم هم وي او د خدای پاک د رضا حاصل د پکې د نظر وړاندې ساتلی شوی وي. خدای پاک چې کم حکمونه مؤمنانو له ورکړي دي هغوی کې د عبادت حق پوره کولو سره سره چې انتهایی ضروري ده، دا هم فرمایلی دي چې مؤمن هغه دی چې د خلکو ترمنځ اصلاح کوي، د خدای پاک رضا حاصلولو لپاره یو بل ترمنځ د اصلاح کوشش کوي، فساد او فتنه نه جوړي، د هغوی مشورې د دنیا ښېګړې لپاره وي، زیان رسولو لپاره نه. مؤمنان هغه اعلی قام دی چې د نیکۍ هدایت ورکوي او د بدۍ نه منع کوي. مؤمنان هغه دي چې د امانتونو حق پوره کوي، خپل لوزونه پوره کوي، په رښتیا او قایم پاتې کیږي او د قول سدید دومره پابندي کوي چې هیڅ قسمه پیشداره خبره د هغوی د خولو نه چرې راوځي نه، او د خپلو خپلوانو خلاف هم که وخت راشي نو ګواهي ورکوي، یو بل لپاره د قربانۍ جذبې نه ډک وي. صحابه یو بل لپاره د قربانۍ هغه نمونه ښودلې وه چې خپل دولت، د کور سامان، جایداد، غرض ده چې هر څیز د خدای پاک په لاره کې قربانولو لپاره هغوی تیار شول. بیا د مؤمنانو نښه دا ده
چې هغوی حسن ظن لري، هر وخت بدزنۍ نه کوي. اسې د یو بل نه چې کومه خبره اورېدلې وي د هغوی په بنیاد خپل زړونه د بغض او د کینې نه ډکوي. که د جومات هر تن په دې یوه خبره 100% عمل کول شروع کی نو دلته د ترقۍ رفتار به هم ډېر زیات شي. د خدای پاک یو ارشاد دام دی چې مؤمنان د خپلو ښځو سره ښه سلوک کوي. کومو خلکو چې دلته جاپاني ښځو سره ودونه کړي دي، که هغوی کې هر تن د اسلام تعلیم مطابق ښځو سره حسن سلوک شروع کی نو دا خبره به هم د هغوی په سخرګنو کې د تبلیغ وسیله جوړه شي. بیا مؤمنان د یو بل غلطۍ معاف کوي او صرف نظر پې کوي. بیا مؤمنان هغه دي چې عاجزي ښيي. حضرت مسیح موعود علیه السلام خپل یو شعر کې دا خبره داسې بیان فرمایلی ده چې بدتر بنو हर एक से अपने ख्याल में शायद के इससे दखल हो दारुल विसाल में. یعنی که عاجزي مو ښودله ځانم د هر چا نه کم وګڼلو نو مله به د خدای پاک مینه ترلاسه کوونکي به تاسو یئ. نو که د خدای پاک قرب غواړئ نو عاجزي یې شرط دی. کبر د خدای پاک خوښ نه وي او د داران دې هم عاجزي خپله کي په خپله دایره کې او د جومات خلک دې هم عاجزي خپله کي. غصه سړه ساتئ، دا د یو مؤمن نښه ده. خپل لوزونه پوره کوي لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې د لوزونو باره کې به خدای پاک پوښتنه کوي. او دې زمانه کې چې کوم د بیت لوز موږ کړی دی په هغې باندې د پوهېدو، هغې باندې د عمل او د هغې د پوره کولو ضرورت دی. او دا به عمله کېږي چې مونږه هر نیک عمل خپلونکي شو، خپل ژوند د خدای پاک د احکاماتو مطابق جوړ کو. حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کوم مقصد د جومات بیان فرمایلی دی هم د هغې مطابق روان شو. نو دا وخت زه ډېر په تفصیل خو دا احکامات نشم بیانولی، بېشمېره احکامات دي. هر تن د جاج واخلي چې آیا هغه خپل ژوند د قرآن د احکاماتو مطابق تیری لګیا دی. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بیعت کولو نه پس د هغوی خواهش هم پوره کوي لګیا دی او که نه. آیا د هغه هر عمل د خدای پاک د رضا حصول لپاره دی. د حضرت مسیح موعود علیه السلام دا کم شعر شما ویلو چې بدتر بنو هر ایک سے اپنے خیال میں، یعنی ځان د هر چا نه کمتره ګڼئ. که دا حالت مونږ کې په هر چا طاری شو نو مله به مونږه نور خلک معاف کول هم زده کو، د بدزنۍ نه به هم بچ شو او د جومات ترقۍ لپاره به زمونږ وجود فایده مند شي. نو هر تن ته پکار ده چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په درد او په فکر د ځان پوهېږي. عمده خبرې دي چې د نفس د تزکیې سبب جوړېږي، یو بل سره مینه، محبت او ورورولي پیدا کوي. د یو بل نقصونه او خامۍ لټولو په ځای د یو بل خوبۍ ولټوئ. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایي یو بل سره هر قسمه جګړه، جوش او عداوت له منځه لرې کوي، ځکه چې اوس هغه وخت دی، یعنی اوس وخت دې خبره دی چې تاسو دې د ادنا خبرو نه اعراض وکئ او د اهمو او عظیم الشانه کارونو کې مصروفه شئ. فرمایي چې تاسو یاد لرئ چې که ځانونه مو د خدای پاک فرمان ته وسپارل او د هغه د دین حمایت کې مددګاران شوئ نو
خدای پاک به در له هر صد لري کی او تاسو به کامیاب شئ. د کم اعلی کار طرف ته چې پام ګرځولې دی هغه دا دی چې د خدای پاک دین خورولو لپاره کوشش وکړئ. دا وخت د کمې کامیابۍ ترلاسه کولو کوشش چې موږ له پکار دی هغه دا دی چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت مقصد دې پوره کړی شي او د هغوی د بعثت مقصد دا دی چې انسان د خدای ته جوخت شي او هغه سره یو ژوندی تعلق قائم شي. همدغه شان د مخلوق چې کوم په یو بل حق دی د هغې پوره کولو طرف ته پام ګرځول او د هغې پوره کول او دا هر څه اله کېدی شي چې مونږه د کامل مؤمنان جوړېدو کوشش وکړو چې د اسلام تعلیم هر ځای ته ورسو چې د اسلام خاصه تعلیم هر ځای ته ورسو. زه به یو ځل بیا ووایم چې هر تن له پکار ده چې خپل چارج دې واخلي. د جاپان جومات یو وړوکی شان جومات دی که په دې کې یو څو تن هم داسې وي چې په قول او په فعل کې تضاد لري نو دې جومات کې په هر تن به دا خبره اثر لري په خاص طور په ظلمو او په ماشومانو د دې داسې اثر پریوتی شي چې هغوی به د دین نه لرې شي. کم جاپانیان چې احمدیت ته جوخت دي هغوی هم که داسې خبرې وګوري نو د دې په وجه به بیا لرې شي. د جاپان کم سړي او ښځې چې احمدیانو ښځو او سړو سره د ودونو په وجه احمدیت ته جوخت شوي دي هغوی به هم د لرې لاړ شي. نو دا ډېر د فکر مقام دی. ټولو نه مخکې دا ذمہواري د جومات د صدر او د مشنري انچارج ده چې هغوی دې د یو پلار کردار خپل جوړ کړي او دا کوشش دې کوي چې ځان کې یوه پاکه تبدیلي پیدا کړي. د خپلې عهدې او د خپل علم په لحاظ هم ټولو نه لویه ذمہواري هم د هغوی ده او دې لپاره به هغوی پوښتل کېږي هم که علم نه وي یا که کم وي نو بېله خبره ده خو چې هر څه وي او بیا هم عمل نه وي نو زیاته پوښتنه به ترې نه کېږي. د جومات هر تن د خپل چارج واخلي. د جومات هر عہدیدار د خپل چارج واخلي چې آیا هغوی د خپلو عہدو حق پوره کوي لګیا دي. دا حق نه پوره کولو په وجه هغوی چېرته په جومات کې بېچیني خو نه خورئ لګیا دي. بیا د ذیلي تنظیمونو عہدیداران دي هغوی ته هم پکار ده چې خپل چارج دې واخلي. هر تن به د خپل امانتونو او د لوزونو په هکله پوښتل کېږي چې د هغو حق هم تر کومه حده پوره کړی دی. اجلاسونو کې په جلسو کې چې کوم پروګرامونه دي هغه په جاپاني ژبه کې پکار ده چې وشي. دا ګیلې ماته رارسي یو څو چې کوم جاپانیان دي چې هغوی نه پوهېږي چې په اجلاسونو کې څه روان وي. کومې ښځې یا سړي چې په جاپاني نه پوهېږي هغوی لپاره دې د اردو ترجمې انتظام وشي. دا نه چې پروګرام دې په اردو کې وي او ترجمه دې په جاپاني کې کېږي. دلته پکار ده چې خبره دې الټه وي. ټول اجلاسونه دې په جاپاني کې کېږي او ترجمه دې په اردو کې وشي. خپلو پروګرامونو کې زیاته نه زیاته برخه جاپاني احمدیانو له ورکوئ. هغوی له د تقریر موقع هم ورکوئ. په نظام هم پوه کوئ او نور خدمتونه ترې نه هم واخلئ.
لکه څنګه چې ما وویل रहनुमाई के लिए मौजूद چې اوس یو نوی جومات چې تاسو جوړ شي نو په دې به د تبلیغ لارې हो सकता هم نورې پرانیستلی شي. हर एक का په دې لارو پکار ده چې هر احمدي د یو نگران په تور ودرېږي आहत खुदा چې هر څوک چې په دې لارو یا د دې په لټون کې راشي نو کم خلک چې مخکې نه احمدیان دي او د احمدیت علم لري खुदा هغوی د गुनाह का इदराक न हो رهنمایي لپاره الته موجود وي. उसके लिए मौजूद वही है जो तकवा पर चलने वाला है. ये बातों का او دا کار لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلي وو نشي کېدی تر څو چې د هر چا خدا پاک سره یو تعلق نه وي. खुदा ताला के हजूर झुकाने की कोशिश د هغه احد خدای د عبادت حق پوره نشي उसमें چې د چا په نامه دا جومات جوړیږي لګیا دی. रहने वाला है. د هغه احد خدای د غنا ادراک نه وي چې هیچا سره څه خپلولي نه لري. د هغه په نظر کې عزتمند او ماغه دی چې څوک د تقوا په لار روان دی د عبادتونو حق پوره کوي او صالح عمل لري. की जिम्मेदारी है. د خدای پاک د مخلوق د رهنمایي او هغوی خدای پاک د ټیټولو کوشش کوي. बल्कि अपने जायजे लेकर یو بل سره د داسې مؤمنانو په توروسی چې د رحما او بینهم مثال وي. से ताल्लुक जोड़कर अब्द रहमान बने और इस मस्जिद का हक अदा करने की तैयारी करें. نو هر احمدي ته یاد لري چې دا صرف د عہدیدار ذمہواری نه ده بلکې هر احمدي سړی دی که ښځه ځوان دی که بوډا ताला के हजूर د هغه का दर्जा दिलाने की دا ذمہواری ده چې هغه د صرف د عہدیدار غلطۍ نیولو ته د کار نه وي بلکې خپل جاج دی واخلي او اکی یو واحد خدای سره د خپل تعلق جوړ کی. رحمان خدای سره د تعلق جوړ کی او عبدالرحمن دي شي او د دې جماعت د حق پوره کولو تیاری وکړي چې ان شاء الله زر تاسو ته حاصلېدونکي دی. کوشش کوئ چې ستاسو قربانۍ دی د خدای پاک په دربار کې د قبولیت درجه بیا مومي او دا صرف د خدای پاک په احکاماتو باندې عمل او د هغه په فضل کې دی شي. उसको ईदा गया उसकी तफसीलात बयान करने की जरूरत नहीं है. صرف په خپل کوشش دا نه کیږي तो एक छोटा सा او دې لپاره بیا د دعاګانو ضرورت دی. خدای پاک نه د هغه فضل غوښتو ضرورت دی د عاجزۍ ضرورت دی. 60% हिस्सा मुकद्दर لکه څنګه چې ما ویلي وو چې د جومات باره کې به څه تفصیل وایم نو کم تفصیل چې مالا راغلی دی 500 नमाज अदा कर هغه به دا وخت وړاندې کړم. रिहायशी क्वार्टर सैन कमरे और तकरीबन $8 लाख में अखराजात समेत इसकी زوړ چې کوم مشن هاوس کې په بیه اخیستل شوی و د هغې د تفصیل بیانولو ساجت نشته. هغه یو وړوکی شان کور و خو بهرحال د دې جومات بیت الاحد ځمکه تقریبا 3,000 مربع میټره ده او 80% برخه یې پوښلې ده. مونځ لپاره چې کوم حال دی هغې کې 500 کسان یو ځای مونځ کولی شي. د رهایش لپاره کوټرې دي او کمرې نو تقریبا دا د واړو اخراجاتو سره دا موږ ته په $8,00,000 پرېوتی دی. औरतों ने अपने जेवर अदा किए और کله چې ستاسو پام وګرځولی شو چې نوی مرکز لپاره ځای په بیه واخلي نو لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې د جاپان جومات د مال قربانۍ ورکړي او دا ځای په بیه واخیستو. دا وړوکی شان جومات دی خو د خدای پاک په فضل قرباني یې لویه کړې ده. په دې لحاظ ډېرو خلکو لوی رقمونه ورکړي دي. ماشومانو خپل جیب خرچ په چنده کې ورکړی دی. बरस के ښځو خپل کالي ورکړي دي. अल्लाह ताला के फजल से ځینو پکې پاکستان کې چې کوم د هغوی کورونه وو یا نور جایدادونه وو هغه یې خرڅ کړل او پیسې چنده کې ورکړي. ये सब माली कुर्बानियाँ कबूल फरमाए. ځینو خپل زاړه قیمتي کالي چې د مشرانو نه ورته را رسېدلي وو هغه خرڅ کړل जैसा कि मैंने कहा था मस्जिद की जो रजिस्ट्रेशन है
او د جماعت لپاره پیسې ورکړي. तो शायद वो जुमा वहीं होता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जल्द उम्मीद है मिल जाएगी. لنډه دا چې د مال په قربانۍ کې د خدای پاک په فضل تاسو ټولو د یو بل نه زیات کوشش کړی دی او وړاندې کړی م دی. خدای پاک دې د مال دا ټولې قربانۍ قبولې کړي او ستاسو مال او په شمېر کې د بې انتها برکت پیدا کړي. कोशिश जो है मस्जिद की आपने चंद महीने اوس لکه چې څنګه ما ویلي وو چې د جومات رجسټریشن په آخري مرحلو کې دی. که مخکې شوی وي نو دا جمعه به م هملته کړې وه، خو انشاءالله امید دی چې ژر به ترلاسه شي. او د کم جاپاني وکیل چې ما ذکر کړی وو इसके मिलने की जो तारीख है वो भी यही है. نو وایي چې که هغوی هم خپل فیس اخیستی وي نو کم نه کم 100,000 ډالره خو به د هغوی فیس وي. نو دا هم د هغوی لوی احسان دی. خدای پاک دې ورله جزا ورکړي. और ये भी अल्लाह ताला का फजल है. इसमें دا جومات لپاره چې کوم کوششونه ستاسو وو د تاسو په یو څو میاشتو کې کړي دي او د کوایفو نه ظاهره شوه چې جومات لپاره چې کوم ځای ترلاسه شوی دی वसी जगह मिल गई है आपको. نو یو خو په غیر معمولي طور چې کومې قربانۍ تاسو کړي دي هغه هم خو کړي دي، خو د دې د ترلاسه کېدو چې کوم تاریخ دی نو هغه هم دا ښیي چې د خدای پاک په فضل بغیر د چا د سوچ نه خدای پاک مدد فرمایلی دی او ناڅاپه انتظام شوی دی او دا هم د خدای پاک فضل دی. ستاسو کوششونو نه زیات د دې ترلاسه کېدل د خدای پاک د فضل میوه ده. कि ये फजल دومره لوی ځای تاسو ته ترلاسه شوی دی. داسې ځای دی چې زما په خیال یو څو میاشتې مخکې پورې خو تاسو کې ځینې خلکو تصور به هم نشو کولی چې دا ترلاسه کېدی شي. उन बुलंद बांग दावों نو پکار ده چې دا خبره دی زموږ سرونه خدای پاک مخې ته نور هم ټیټ کړي. ताला की का जमात अहमदिया के हक में अल्लाह ताला के फजलों और उसकी तायद का फेली इजहार है. خو ورسره زه تاسو دا هم ویل غواړم چې په ټوله دنیا کې چې دا کم فضلونه په جماعت احمدي کېږي कि हम कादियान دا د خدای پاک له طرفه د احمدیت دشمنانو د هغو اوچتو دعوو جواب دی इस वक्त हज़रत मुस्लिम माऊद ने او د جماعت احمدي لپاره د خدای پاک د فضلونو او د تایید فعلی اظهار دی. دا کومې دعوې چې دشمنانو د خلافت ثانیه په دور کې کړې وي چې موږ به قادیان تړې وړې کو او نعوذ بالله احمدیت به ختم کو. दुनिया में अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम का पैगाम भी फैलना शुरू हुआ. मुबल्लिगीन बाहर गए, मस्जिदें बनी और इंसानियत की खिदमत के दूसरे काम भी होने शुरू हुए. अस्पताल बने, स्कूल बने. هغه وخت حضرت مسلم موعود د تحریک جدید بنیاد ایښی وو او فرمایلی وو چې د دې جواب تبلیغ دی उनका तो पता नहीं नामो او دا چې مونږه په دنیا کې خواره شو. نو د جماعت خلکو هغه وخت هم د مال قربانۍ ورکړې وې او په دنیا کې د احمدیت یعنی د حقیقي اسلام پیغام خورېدل شروع شوی و. مبلغین بهر لاړل، جماعتونه جوړ شول او د انسانیت د خدمت نور کارونه هم شروع شول. هسپتالونه جوړ شو، سکولونه جوړ شو. एक इनाम से नवाजा है د قادیان जिसका बज़ाहिर دړې وړې کولو ارمان چې چا لرلو د هغوی خو خدا خبر که څه نامه پاتې وي، خو جماعت احمدیه نن د دنیا 200 نه زیات ملکونو کې شته. هر کال جماعتونه جوړیږي او په لکونو خلک د احمدیت په ذریعه په اسلام کې داخليږي لګیا دي. यही है कि अपने अंदर سخت کال خدای پاک د جماعت په شکل کې جاپان کې جماعت احمدیه له یو انعام بخلې دی. अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए. په ظاهره د جماعت په تور د دې ځای د ترلاسه کېدو هیڅ امکان هم نه و، अल्लाह ताला के इन फजल لکه څنګه چې ما وویل. जो हो रहा है نو پکار ده چې زموږ سرونه دی د خدای پاک په دې فضل نورم ټیټ شي का ख्याल मुझे او د دې कि अल्लाह ताला حقیقي حق لکه څنګه چې ما وویل عمده دی چې ځان کې یوه داسې تبدیلي پیدا کړي چې د خدای پاک مخې ته مقبوله وي. के दौरान शुरू हो रहा है. خدای پاک دې د دې توفیق موږ له راکړي.
د تحریک جدید په حواله چې کوم د خدای پاک فضلونه کېږي لګیا دي د هغوی اظهار هم موږ ته کول پکار دی. د دې اظهار خیال ماله راغلو ځکه چې د خدای پاک د نعمتونو تحدیث هم پکار دی. اتفاق دا دی چې د تحریک جدید نوی کال زما هم په دې دوره کې شروع کېږي لګیا دی، یا داسې ویلی شو چې زما دا دوره چې د آسټرالیا او د مشرق بعید دوره ده، په دې کې د تحریک جدید یو بل کال پوره شو. په دې کې موږ د خدای پاک د فضلونو بې شمېره نندارې وکړلې. په دې دوره کې هم هغه نندارې موږ وکړلې چې یقینا زموږ د کوششونو نتیجې نه وې. د دې تفصیل خو به انشاءالله بیا کله بیان کړم. او دا وخت لکه څنګه چې ما ویل چې د تحریک جدید کال ختم شو، نو ما خیال وکړو چې د نوي کال اعلان به هم په دې دوره کې د جاپان نه وکړم. نو دا وخت د روایت مطابق به زه په اختصار د دې کوایف بیان کړم او هغې نه پس د تحریک جدید چې کوم 80م کال شروع کېږي د هغې اعلان به وکړم. د دې کوایفو مطابق چې کوم ریپورټونه را رسېدلي دي او ډېر ریپورټونه را رسېدو نه پاتې شي، نو دا د را رسېدلي ریپورټونو مطابق سږ کال جومات ته په تحریک جدید کې د 78,980,100 پاونډز د قربانۍ توفیق ترلاسه شوی دی او د تیر کال نه دا 6.5 پاونډه زیات دی. د دې وجه دا ده اضافه خو کېدی شي چې زیاته وي ځکه چې مقامي کرنسیو کې ډېره زیاته اضافه شوې ده، خو د پاونډ مقابله کې د ډېرو ملکونو د کرنسۍ قیمت کم شوی دی او دې په وجه دا کم په ظاهره کم ښکاري، خو د ملکونو په لحاظ ډېر اضافه شوی دی. د پاکستان چې کم پوزیشن وي هغه قایم دی. هغې نه پس جرمني په 2 نمبر دی، یعنی یسه خو پاکستان پسې په 2م نمبر، خو بهرني ملکونو کې په 2 نمبر دی. بیا ورپسې امریکا ده، بیا انګلستان، بیا کینیډا، بیا هندوستان، بیا اندونیشیا، بیا استرالیا، بیا د عربو 2 جمهوریتونه دي، بیا غانا او بیا سویټزرلینډ. جرمني د خدای پاک په فضل په خپل لحاظ ډېر اوچت ټوپ وهلی دی. هغوی هم په تحریک جدید کې د 3.5 لکو یورو نه زیاته اضافه کړې ده او وصولي د امریکې نه 1,82,000 ډالره یا پاونډز زیاته ده. امریکې د انګلستان نه 15,000 پاونډ زیاته وصولي کړې ده او انګلستان د کینیډا نه تقریبا 4 لکه پاونډ زیات وصول کړي دي. او دې نه پس تفصیل ماغه د لکه څنګه چې ما بیان کو د جرمني په چندو کې چې کله هم اضافه وشي نو همیشه ما د هغوی د امیر صاحب او د عاملې د فکر نه ډک الفاظ را مخې ته شي چې کله ما دا پابندي لګولې وه چې هغه احمدیان چې داسې ځایونو کې کار کوي چېرته چې حرامې خبرې وي، یعنې شراب خرڅېږي یا د بد ځناور کاروبار وي، نو هغوی نه به چنده نه اخلي. نو هغوی ته به دا فکر و چې زموږ چندې به کمې شي. او په وړومبي کال چې هغوی د دې فکر څرګندونه وکړله نو د هغوی په چندو کې په لکونو اضافه شوی وه، هېڅ کمې نه و راغلی. او سږ کال هم هغوی صرف هم په تحریک جدید کې د 3.5 لکو نه زیاته د 3.5 لکو یورو نه زیاته چنده ورکړې ده. خدای پاک دې د هغوی په اموالو په نفوسو کې برکت واچوي. د سړي سره داګۍ په لحاظ امریکا په وړومبي نمبر ده، بیا سویټزرلینډ دی، بیا استرالیا ده، بیا جاپان دی. د سړي سره داګۍ په لحاظ د جاپان 4م نمبر دی، چېرته نه چېرته خو نوم راغلی دی
بیا ورپسې انګلستان، بیا نروې، بیا فرانس، بیا بلجیم او بیا کینیډا، بیا هندوستان او بیا امریکا. نئے چندہ دہندگان شامل ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 11,34,000 سے تجاوز کر گئی تعداد. افریقہ کے ممالک میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے نائجیریا او څه کلمه ویلو چې دې طرف ته پام وکړئ چې د چنده ورکوونکو شمېر د زیات شي، زیات نه زیات خلک پکې شامل کړي، نو په باندې 2 لکه نوي چنده ورکوونکي شامل شوي دي او د خدای پاک په فضل اوس دا شمېر د 11 لکو د 4 نه هم زیات شو. د افریقې په ملکونو کې د مجموعي وصولۍ په لحاظ غانا د ټولو نه وړاندې ده، ورپسې بیا نایجیریا ده، موریشس، بورکینافاسو، تنزانیا، گیمبیا، بنین، کینیا، سیرالیون او یوګنډا. د شاملینو شمېر زیاتولو لپاره ټول نه زیات کوشش سیرالیون کړی دی، بیا مالی، بیا بورکینافاسو، بیا گیمبیا، بیا بنین، سینیګال، لایبیریا، یوګنډا او تنزانیا. د دفتر اول مجاهدینو کې هم د خدای پاک په فضل 1200 ژوندي دي او باقي د ټولو کاتې روانې دي. د تحریک جدید مالی قربانۍ کې د پاکستان چې کم 3 لوی جماعتونه دي، پاوی کې لاهور په وړومبي نمبر، بیا ربو، بیا کراچي ده. دیونه علاوه چې کم لوی جماعتونه دي هغه د اسلام آباد، راولپنډي، ملتان، کوټه، شیخوپورا، پېښور، حیدرآباد، باولنګر، اوکاړه او نواب شاه. قربانۍ وړاندې کوونکي چې کومې ضلعې دي هغې کې سیالکوټ، سرګودا، عمرکوټ، نمبر 3، گوجرانوالا، گجرات، بدین، ناروال، سانگڑ، ننکانہ صاحب، رحیم یار خان او ټوبه ټیکسنګ بیوشن برابر دي. د مجموعي وصولۍ په لحاظ د جرمني جماعتونه دا دي: نویس په وړومبي نمبر، بیا روډرمارک، کولون، هایډلبرګ، کوبلنز، ډرایش، مهدیاباد، واینګاټن، ویزنبرګ، نیدا. او د وصولۍ په لحاظ د هغوی مقامي امارتونه دا دي: هامبرګ، فرانکفرټ، ګراسګاو، ویسبادن، مورفیلډن، والډراف، اوفنباغ، منهایم، ریډشټډ او ډیټسنباغ. د وصولۍ په لحاظ چې د امریکې کم جماعتونه دي هغه دا دي: لاس انجلس، انلینډ امپایر، سیلیکون ویلی، ډیټرایټ، هریسبرګ، لاس انجلس ایسٹ، کولمبس، سیټل، لاس انجلس ویسٹ، سلور اسکرین، فینکس. د انګلستان 10 لوی جماعتونه دا دي: مسجد فضل، ویسٹ هیل، نیو مولډن، وسټر پارک، رینز پارک، برمنګم سنټرل، مسجد ویسٹ، بیت الفتوح، تھورټن هیت او چیم. او د مجموعي وصولۍ په لحاظ د انګلستان 15 ریجنز دا دي: لندن، نارت ایسٹ، میډلینډ، ساوث او میډل سیکس. د کینیډا جماعتونه دا دي: پیس ویلیج، کیلګری، وان، وینکوور، ایډمنټن، ډرهم، اټوا، سسکاټون، لایټ منسټر. د هندوستان 10 جماعتونه دا دي: کیرولای کیرالا، کالیکٹ کیرالا، حیدرآباد آندھرا پردیش، کنانور ٹاؤن کیرالا، ونگاڈی کیرالا، قادیان پنجاب، کلکتہ بنگال، یادگیر کرناٹک، چنائی تامل ناډو او موتوټم کیرالا. د کیرالا جماعتونه ماشاءالله ډېر متحرک جماعتونه دي. او د هندوستان 10 لوی صوبو کې کیرالا، آندھرا پردیش، جموں کشمیر، کرناټک، بنگال، اډیسا، پنجاب، یو پی، مهاراشټرا او دلی شامل دي. سږ کال هم د خدای پاک په فضل افریقې او هندوستان او نورو ځایونو هم د مالي قربانۍ غیر معمولي نمونه او واقعې رالېږلې شوي دي. وخت نشته چې د هغوی تفصیل بیان کړم، بهرحال بیا به چېرته په بله موقع بیان شي انشاءالله. دې کال د کبابیر جومات هم لیکلی دي. دوی چې خبر شو چې د جاپان نه به د تحریک جدید اعلان کیږي، نو
نو دوی لیکلي دي چې د تیر کال مقابله کې دوی خپل قرباني یو په دوه کړې ده. په عربو کې دا زموږ د ټولو نه لوی جومات دی. دوی په خپل لحاظ قرباني یو په دوه زیاته کړې ده. تقریبا د 100,000 پاونډز قرباني ده. او تحریک جدید کې هم برخه اخیستې ده. د هغوی په اموال او په شمېر کې د انتها برکت واچوي او د هغوی ایمان او یقین دې هم مدام زیاتوي. دا قربانۍ د خالصتاً صرف د خدای پاک لپاره دی وي او خدای پاک دې دا قبول هم کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله